په کې زموږ چې کوم دی هغه د آینسټاین تیوري یعنی ایز اکول ټو ام سی سکویر. آینسټاین په 1905 کې موږ تاسو ته یو ایکویشن راکړ، هغه کوم ایکویشن و ایز اکول ټو ام سی سکویر. ها یعنی کې په دې کې آینسټاین دا وویل چې د انرژي چې کومه ده دا موږ ماس ته کنورټ کولی شو او ماس چې کوم ده هغه موږ تاسو انرژي ته کنورټ کولی شو. ها with the help of speed of light په speed of light سره. ها دا خبره په 1905 کې د موږ ته یو ایکویشن راکړی و. ها په هغې باندې پریکټیکل کار نه و شوی او پریکټیکل چا دا ثابت کړی هم نه وه چې دا حقیقت کې داسې کېږي. لکه څنګه موږ تاسو وایو که نه په فزیکس کې چې فزیکس د برانچ آف ساينس وی ډیل وذ د سټډي آف میټر انرژي اند دیئر میوچوال ریلیشنشپ. نو چې کله موږ د میوچوال ریلیشنشپ خبره کوو نو هلته کې موږ تاسو ذهن ته دغه ایکویشن راځي چې انرژي کنورټ انټو ماس اینڈ ماس کنورټ انټو انرژي. ها نو موږ تاسو باندې دغه ثابت کوو چې آیا حقیقت کې داسې شوي دي که شوي نه دي. ها نو دلته کې موږ تاسو کا دې ایکویشن ته وګورو. د دې ایکویشن نه ثابت کولی شي دا زموږ سره یعنی from this equation it is clear that E for energy E د څه لپاره استعمال او موږ دلته کې for energy او دلته کې موږ m چې کوم دا هغه څه برابر ده m is equal to mass یعنی دا د ماس برابر ده او c چې کومه ده هغه زموږ سره ده speed of light. ها ٹھیک ده دا د ایکویشن چې کومه موږ سره a m c. نو دلته کې ګوره دا انرژي چې کومه ده هغه یونټ څه ده جول ده. څه ده جول ده او سره د ماس یونټ چې کوم ده هغه څه ده میټر ده سوري ماس ده یعنی کیلوګرام ده کېجی ده څه ده کېجی ده او سپیډ اف لایټ یونټ چې کومه ده هغه د موږ سره m یعنی میټر پر سیکنډ ده. صحیح دا د یونټ ته موږ تاسو به دا اوس کوو. اوس د دې سپیډ اف لایټ ویلیو چې کومه ده یعنی ځل کله چې c is equal to 3 multiply 10 the power 8 meter per second. دا زموږ سره د سپیډ اف لایټ ویلیو ده. صحیح ده نو سپیډ اف لایټ یې دا راغټه ویلیو ده. ها اوس کومه په دې ایکویشن کې دا ولیکو نو ځل کله شم چې e is equal to دا ګوره ورته ماس چې موږ سره یونټ ته حل شي دا کېجی ده. صحیح ده اوس دیک سی په سی کې موږ دلته کې دا ویلیو پټ کو. صحیح ده ور سره بدلته کې ولیکو 3 multiply 10 the power 8 meter per second کی پاور 2. کدا موږ تاسو فردر ایکسپلین کو نو کېجی ملټیپلای بای څه بشي 9 ضرب 10 the power 16 سا میټر پر سکوير سیکنډ پر سکوير. صحیح او ځای نو ټاغه سایت ته شنو دلته کلیکای شو 9 ملټیپلای 10 the power 16. صحیح ده نو دلته کې ګوره موږ تاسو ویلي دي چې میټر پر سیکنډ سوري کېجی میټر او سیکنډ دا زموږ سره راځي د سره برابر د نیوټن برابر موږ سره پاتې شو میټر او دا په شریکه زموږ سره برابر د سره چې 9 ملټیپلای د 10 the power 16 دا زموږ سره برابر راځي د جول. څه برابر راځي جول برابر راځي. نو E is equal to ها دا زموږ سره د دې ویډیو راځي E is equal to 9 multiply 10 power 16 جول. صحیح ده دا موږ ساته ایکویشن خو دا ایکویشن څنګه پروف شو د دې ایکویشن موږ تاسو غتل شو چې دا ایکویشن څنګه انرژي ماس کنورټ شو او ماس چې کوم دا انرژي ته څنګه کنورټ شو. هغه ته پر یعنی کې دلته کې موږ تاسو کوو چې دا ایم چې کوم دا ماس دا کنورټ شو څه انرژي ته او انرژي چې کوم دا دغه کنورټ شو څه ماس ته. ها ودندل 1 2 خو د دې لپاره موږ تاسو اوس به څه کو په 1933 کې آی تھنک په 1933 کې موږ تاسو ته پیر دلته کې کوم موږ تاسو ته پیر پروډکشن فینامینا آی موږ تاسو ته راکړه په 1933 کې څومره کې په 1933 کې موږ ته پیر پروډکشن فینامینا راکړه د هغې مطابق چې کله فار ایگزامپل وای چې کله یو وای چې دا په
پیر فینامینا راکړه د هغې مطابق چې کله د یو هیوي نیوکلیس دلته کې موږ تاسو ته ولیکو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو نیوکلیس ده څه شی ده خو څنګه نیوکلیس ده دا موږ تاسو دلته کې کولی کو heavy nucleus ٹھیک شولا heavy nucleus electric field سره سیول چې کله یو heavy nucleus electric field سره یو high energy photon هغه تیریږي څه تیریږي یعنی دا زموږ سره کوم یو heavy nucleus electric field دا وای چې کله دلته کې زموږ سره دا زموږ سره یعنی high energy photon دا مساسه فوټان چې کله دغه های انرژي فوټان د دې هیوی نیوکلیس الکتریک فیلډ سره تیریږي څه کې پاس کیږي نو دغه الکتریک دا فوټان چې کوم دا هغه کنورټ شي څه ته کنورټ شي یعنی دغه فوټان چې کوم دا دغه زموږ سره کنورټ شي الکترون ته څه شته الکترون ته ورسره پوزیټرون ته دغه پوزیټرون نه بالکل د الکترون غونه دی خالي په دې کې مړه په چارج کوم دغه پوزیټیو چارج ده ښه اوس دغه فوټان دا کنورټ څه شته چې کله د یو هیوی نیوکلیس الکتریک فیلډ سره دا تیریږي نو دا کنورټ څه شته الکترون ته او پلس پوزیټرون ته نو موږ تاسو کتلی شو چې دا الکترون یعنی دا الکترون او سره دا پوزیټرون دا زموږ سره کوم دي میټیریل پارټیکل دی صحیح ده څه شی ده پارټیکل دی صحیح ده دا هم ورسره میټیریل پارټیکل ده ها اوس میټیریل پارټیکل مین میټر ده ها اوس دلته کې کومه تاسو دغه وګورو دا موږ سره کوم فوټان ده دا څه ده انرژي پاکټ ده انرژي پاکټ ده ها یعنی د انرژي یو پاکټ ده او بکس ده ها نو اوس دا د انرژي یو پاکټ چې کوم دغه چرته کې کنورټ شو الکترون ته ورسره پوزیټرون ته چې هغه سره میټیریل پارټیکل دی په 1933 کې آینسټاین په 1905 کې ایکویشن کړو په 1933 کې دا ثابت شو چې انرژي موږ ماستا اړولې شو په دې غیر کې کومه تاسو وګورو دلته کې ګوره زمونږ سره دا پیر انهیلیشن فینامینا په 1933 کې دغه مطابق صحیح ده د پیر انهیلیشن مطابق وای چې کله یو الکترون صحیح ده دغه کم کلوز ټو پوزیټرون چرته کې راشي پوزیټرون ته نږدې راشي یعنی یو بل بالکل کلوز راشي دا زموږ سره الکترون دا زموږ سره پوزیټرون یعنی الکترون چې کله نږدې راشي چلته کې راشي پوزیټرون ته راشي ها نو دا دوه سره څه شي ډیسټرای شي ها نو دا دلته کې دوه سره راشي کنه نو دا ډیسټرای شي یعنی دا یو د بل راشي دلته کې څه وشي د دې ډیسټرکشن وشي موږ څه ډیسټرایډ نو دا ډیسټرایډ چې کله ډیسټرایډ شي دا کنورټ شي څه شته په دې سره باندې کې فوټان ته څه شته چاته کنورټ شي فوټان ته نو موږ تاسو کتل شي چې دا الکترون او پوزیټرون زموږ سره څه شي دي دا زموږ تاسو سره دي میټیریل پارټیکل دي صحیح ده نو چرته کې کنورټ شي فوټان ته خاص دا کله دې ریسټرکشن وشي نو فوټان ته لا په دوه فوټان کې فور ایگزامپل پاپس ډایریکشن باندې لاړ شي صحیح ده نو دلته کې موږ تاسو کتلای شو چې په دې کې موږ تاسو یعنی پانی دلته کې موږ تاسو وکړل انرژي دلته کې موږ تاسو انرژي کنورټ انټو ماس صحیح ده په دې کې موږ څه وکړل ماس چې کوم دا هغه موږ کنورټ کو صحیح ده دلته کې
یعنی ماس چې کوم دا هغه کنورټ څه شته انرژي ته. صحیح ده. نو په 1933 کې دا د سره ثابت شو چې مونږه انرژي ماس سره ولې شو او سره ماس کوم دغه مونږه انرژي ته کنورټ کولای شو. ها اوس کومه دا کانسیکوینسز باندې کله خبرو کو او چې ته بل ویډیو کې وکړو. نو دا زمونږ سره بیسیکلی آینسټاین چې کومه مونږ ته کوم ایکویشن کړه و چې از ایکوال ټو mc سکوير دلته کې ګوره mc سکوير